السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي ولي محمد بړې څخه خبره کوم. نن د اپریل د میاشتې 10 ده او د جمعې ورځ ده. تېره پله چې کوم باران کېدی په هغو کې ملګرو د ما څخه پوښتنه کوله چې حاجي صاحب په مخ نور بارانونه شته که ختم سول؟ نو ما دا ورته وویله ما یو کوچنی باران لا بیا هم شته، هغه د جمعې په ورځ په 10 تاریخه راځي. نو نن جمعه ده او 10 تاریخه دی. نو هغه باران هغه اوریځ چې ما ویله هغه اوس موږ علاقې بلوچستان ته را رسېدلي دي او دا درته وایم چې دغه اوریځ کوچنۍ اوریځ ده، غټه نه ده. او دا داسې نه دی چې دا اوس کوچنۍ سوه د څه وجوهاتو په بنیاد باندې مخکې غټه وه، څه تاوان ور ورسېدی اوس کوچنۍ سوه، یا دا پیدایشي د کوچنیوالي کوچنۍ وه. دغه وخت چې راتله دا کوچنۍ وه او ما مخکې هم ویلې یو کوچنۍ اوریځ را روانه ده. نو دا کوچنی اوریځ چې راسي دا بارانونه هم کوچني کوي. نو نن دغه اوریځ زموږ علاقو ته بلوچستان ته را رسېدلې ده او دا اوریځ څونه کوچنۍ ده د دې به اندازه درته ووایم. دا د بلوچستان په 2 برخو باران نه کوي، خالي په 3مه برخه باندې یعنې په 100 کې دې 40% علاقو باندې باران کوي او 80-80% علاقو باندې نه کوي. او چې په کوم علاقو باران کوي کوټه په هغه کې شامل ده. د کوټ ځای ونیسې بیا د لمر خاته په خوا داسې بس زیارت یې که، ارنایي یې که، دکۍ سنجاوي ده، لورلایي ده او دغسې ځه بیره بکټیو دغه مشرقي علاقې کلو بارکان رکنۍ ته ډېره غازي خان تر باډره پورې او لږ په دا بله خوا باندې د بوستانو، خانوزیو، کان میترزی، مسلم باغ، کله سیف الله، شیراني، ژوب، درابند تر ډېره اسماعیل خانه پورې په دغه علاقو باندې هم دا اوریځې موجود دي. او بیرته د شمال په خوا د پښې نه څه داسې یارو، کله عبدالله، سرانان، میزی اډه، ګلستان هم پکې شامل دی او عبدالله خان تر چمنه پورې په دا علاقو باندې هم دغه اوریځې موجود دي. شوراوک، سپینه تیږه، خواجه عمران، نوشکي دغه علاقې د اوریځو په باډر دي، یعنې دا مشکوکه دي په دې کې کیدای سي باران وسي کیدای سي نه وسي. او نور هغه شتنۍ سیمې لکه هغه د رخشان ډویژن چې تفتان، سایندک، برابچه، چاغي، دالبندین په دغه علاقو باندې د باران امکان نن په نظر نه راځي. او دغه نورې بلوڅي سیمې چې هلته ګرد سره د بړیڅې علاوه بل یو پښتون هم نشته، ټوټل بلوڅان دي لکه تربت و پنجګورو، ګوادر، دغه مکوران ډویژن په هغو کې هم نن د باران هېڅ امکان نشته او شاید اوریځ هم اخواته ولاړه نشي. او سند هم نن د باران و فارغه دی. په سند کې هم نن یو ځای باران نشته، په جنوبي پنجاب کې هم باران نشته او په نور پنجاب کې شته او خیبر پښتونخوا پر راګرد علاقو کې باران شته او د افغانستان په اکثره علاقو کې باران شته، په لږو علاقو کې نشته. دا اوریځې دا د کښته خوا چې کومه ده دا د اخري ولایتونه چې د جنوب پر خوا دي لکه هلمند وغیره په دا علاقه باندې اوریځ کمزورې ده او بالا په ټولو علاقو کې اوریځې موجودې دي او بارانونه خطرناکه نه دي، درمیانه بارانونه دي لیکن شته په ټول افغانستان باندې. او واوره به مخکې تر بامیانه پورې کېدله، د بامیان د شمال پورې کېدله، په اخوا به کېدله، لیکن دې پله یخ څه زیات دی. دا واوره لږ مخته هم راغلې ده، کابل و غزني ته نږدې په دغه علاقو کې به لا هم واوره وسي. او د کوټې د جنوب پر خوا داسې لکه مستونګ، کټکوچه، منګوچر، کلات، سوراب، خوزدار، وډ په دغه علاقو باندې هم څه وریځې موجود دي، په دغه علاقو به هم څه باران وسي. ډېر مرادو خواته باران امکان کم په نظر راځي، اوتل و لسبیله په دغه علاقه کې هم به تقریبا باران نه وسي. نو دغه باران اوس درته وایم چې دغه محدود باران دی، په محدود علاقو باندې کېږي او په هر ځای نه کېږي. دغه خلک سر نه کړي خلاص د اردو سرې باره چې ګورې وایي دا حاجي صاحب درواغ ولې زموږ په علاقې باران نه وسو.
نو دا خو زه اوس تا ته وایم چې په یوه برخه کېږي په دوه برخو نه کېږي. او بل چې دغه پوښتنه به بیا ملګري کوي چې نور بارانونه شته که نشته. نور بارانونه خو ختم نه دي، لیکن البته غټ غټ بارانونه هغه تقریبا تیر سول، خو بیا هم تر اوسه پورې بارانونه پوره ختم نه دي. چې کله ختمیږي تر هغه دمخه زه اعلان کوم، زه هم چټۍ کوم، تاسې بیا هم چټۍ کوئ. خو فلحال لږ امکان موجود دی او چې په مخ بل باران راځي د هغه به هم تاسو ته اول در کومه. خو د غټو بارانو خطره وتلې ده. او دا د نن باران هم ما په ډېرو علاقو کې به ویله مالې که څوک جلسه کوي او یا خټې کوي نو هغه کېدی سي دا باران د هغو دپاره غټ رکاوټ نه وي او هغه که د خپل کار جاري وساتي پروا نه کوي. نو نن باران داسې، لیکن بیا هم د دې باوجود دغه د نن باران چې کوم دی په بعضې علاقو کې چونکې دا د تناو باران وي، یو کوچنی وریځې لیکن هلته دونه خطرناکه شکل واخلي چې ګورې خطرناکه باران وکړي او خطرناکه ژلۍ پکې وسي. نو دا شی موجود دی چې مجموعي طور وریځې کمې دي، لیکن کله کله دا مجتمع سي، هغه د باران یو خپل خاص ماحول وي، د ژلۍ خپل خاص ماحول وي. دا وریځې دوه تله سي لاندې پورته او دا چې یو د بله سره ولګېږي دغه څاڅکي پورته کښته ولاړ سي راسي بیا د دې څه ژلۍ جوړېږي. هغه ځان ته یو تفصیل دی بل وخت به وایو. خو دا د ژلۍ دې پله ماحول هر ځای د ژلۍ دپاره سازګار وي، د زمیندارانو دپاره نه وي خوندور، لیکن دا د ژلۍ امکان بس 6 کال د هر باران سره موجود دی. الله حافظ.